هغې وخت یو هندو عبدالله نوم یې بل څه خو بیا دلته راغلی مسلمان شوی او عبدالله وله نوم خلکو یې ښودی دا پکې هغه د خپل طرفه ګلکاریانې کړې وې او څه تعلیق پکې لګولي وو. مولوي صاحب دا به راته هم ووایي چې په اورېدو کې خو څوک څه وایي چې 2.5 څوک 300 تاسو څه ویل غواړئ چې تقریبا د دې جومات تاریخ څومره دی؟ 1997 کې دا جومات بیا موږ شهید کو دا ډېر ضعیف شوی و نن په دې کې موږ لمونځ دنده جومات کې شروع کو بیا رفته به رفته په دې کې بهر دا جومات د هغې صفایي موږ وکړه بیا زمونږ دا مینار چې تاسو وینئ دې باندې په هغه وخت کې 25-30 لاک روپۍ بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو او اوریدونکو ستاسو ورور افتخار احمد یم او امید ساتم چې ټول بخیر د خیر او ژوند مو ښه تېرېږي. ګرانو کتونکو دا مهال د سوات سیلګري نسیمه مدین کوز کلي کې مینار مسجد کې موجود یم او زموږ سره ناست محترم مولوي صاحب دوی په دې جومات کې د کافي وخت نه دی جي تاسو ته معلومه ده چې د مدین د کوز کلي مینار مسجد چې کوم دی نو خپل یو ځانګړی تاریخ لري. موږ وغوښتل چې نن د دغه په تاریخ باندې د دوی سره خبرې اترې وکړو کوم چې زموږ کتونکي دي او بیا د علاقې خلک دي چې هغوی د دغه تاریخ نه خبر شي. د ټولو نه اول خو ستاسو ډېره شکریه ادا کوو چې په دې مصروف ټیم کې مهرباني شکریه. مولوي صاحب دا به راته ووایي چې د څومره وخت نه په دې جومات کې خپل خدمات سره انجام کوئ؟ زما خو په دې کې تقریبا 13 کاله ماشاءالله پکې وشو او لکه زه د 15 سالو ما چې دا ذمہ داری الله پاک زما په سر ما والد صاحب چې کله وفات شو په 3 ستمبر 1995 کې نو دا ذمہ داری د هغې وخت نه را روانه ده او تر اوسه پورې راورسېده. الله دې توفیق درکړي چې مخې ته ولاړه. دا به راته ووایي چې ډېره مخکې ستاسو والد محترم او بیا د هغوی نه نور چې کوم مشران نو هغوی هم په دې جومات کې د دې نه مخکې چې نو زما والد صاحب مرحوم هغه د دارالعلوم دیوبند فاضل و او په دې جامع مسجد کې هغه خطیب و او د هغه نه مخکې بیا یو بل قایص صاحب د دې وطن و زمونږ هغه په دې جومات کې خطیب و او د هغه نه مخکې زما نیکه دادا مرحوم حافظ قلندر شاه مرحوم هغه حافظ القرآن مو او عالم مو هغه په دې جومات کې خطیب پاتې شو او دا سلسله در سلسله زموږ په دې خاندان کې داسې راغلی ده چې په دې علاقه کې څومره جوماتونه دي جو اکثر پکې زما یا ورونه دي یا مې نوسی دي او یا مې رشته دار دي نو د علم سره دغه تعلق او نسبت وابسته الله دې پکې برکت واچوي. ډېره مهرباني. مولوي صاحب دا به راته هم ووایي چې په اورېدو کې خو څوک څه وایي چې 2.5 څوک 300 تاسو څه ویل غواړئ چې تقریبا د دې جومات تاریخ څومره دی؟ اصل کې دلته چې د باچا صاحب نه مخکې کوم هندویزم چې په دې دنیا او په دې وطن باندې رایج و او د هغوی سره بیا پیر بابا علیه رحمت او اخوند درویزه بابا علیه رحمت هغوی چې کوم جدوجهد کړی دی او کومه مکالمه د علم په بنیاد د پوهې په بنیاد یې کړې ده نو هغه هندویزم د دې ځای نه ختم شوی دی. د هغې خلکو سره زمونږ ډېر نږدې رسوماتو د تړون د هندوانو سره بلکې په دې جومات کې د هغې خلکو داسې خدمات وو چې هغه مونږ دې حده پورې ساتلي وو چې دا د هندوانو هغو خپل یو ګلکاریانې په دې دنده جومات کې تاسو چې ما په دې کیاره کې ووې په هغې کې با تعلیم لګېدلي دا د هغې وخت یو هندو عبدالله نوم یې بل څه خو بیا دلته راغلی مسلمان شوی او عبدالله وله نوم خلکو یې ښودی دا پکې هغه د خپل طرفه ګلکاریانې کړې وې او څه تعلیق پکې لګولي وو. نو تاریخ په بنیاد زما دا خیال دی چې که فرض کو د والي صاحب نه د باچا صاحب نه د سید عبدالجبار صاحب نه مخکې مونږ وګورو نو تقریبا 220-250 سال پورې د دې وطن تاریخ هم دی د دې مدین علاقې او د جومات به هم دغه تاریخ دی ځکه چې بل جومات په دې کلي کې مشران وایي چې نو دا یو کلی و ډېر لږ غونډه کې او دغه یو جومات و د تحصیل جومات به یې دې ته وي هغه وخت کې یا کوز کلی یا بر کلی یا ګړی کلی دا نو خو دې ته به د تحصیل جومات وي. بیا چې دا کلی سیوا شو نو په دې کلي کې بیا 3 غټ کلي شو یو ته بر کلی موږ وایو یو ته ګړی کلی موږ وایو دا کوز کلي کې اوس حسابېږي نو دا د آبادۍ په لحاظ هم غټ دی او د رقبې په لحاظ باندې هم دا د نور کلو نه غټ حسابېږي. مولوي صاحب د دې تاریخ یا د دې تعمیر څنګه کېښودلی چا کېښودلی؟ د دې تعمیر د دې نوي جومات کو د دې زوړ جومات چې کوم تاریخ ما تاسو ته ووایي نو تاریخ کې داسې راځي چې زمونږ
یو مشر بزرګو زین العابدین په نوم باندې سپینګیری بابا ورته دا مشران وي نو دا دغه په لاس باندې او د دې کلي د مشرانو نور عزتمن خلکو زمونږ دلته کې چې څومره وو نو د هغوی چې د چا د علم سره ډېره واسطه جو هغه د جماعت سره واسطه خو په هغه وخت کې مذهب چې وو نو هغه مذهبي خلک دلته کې چې وو نو هغه خونخیل په ټبر باندې زمونږه دلته کې دا مدین چې وو نو هغه علمي خلک هم دا خونخیل ټبر چې وو او د مال په لحاظ باندې هم هغوی برابر وو ځکه چې جیداد او پټې او ټول د هغوی په لاس کې وو نو دا د هغوی په سرپرستۍ کې او د دې نورو خلکو چې کم د دې وطن عزتمن او پښتانه خلک دي هغه به ورسره هم او په هغه وخت کې لوی لوی خلک هم تاریخ داسې لري خلک وایي چې د دې کلي نور مشران چې وو د دې نورو خلکو نو هغوی هم په دې جماعت کې د تعاون هغه د مرستې او د جوړولو کوشش کړی. ډېره مهرباني. په 97 کې د دې تقریبا دویمې چې کوم دغه دی نو هغې بنیاد تاسو کېښود د هغې په 1997 کې دا جماعت بیا موږ شهید کو دا ډېر ضعیف شوی او په 2096 کې یو زلزله شوی او هغه ډېره دردناک وه نقصان 1996 کې خو هغه څه نقصانات یې نه شوي خو موږ ډېر زیاته محسوس کړې وه د هغې نه پس زمونږ د کلي مشرانو او زمونږ سابقه وزیر میا نور علي صاحب او د هغه ورور میا مرتضی علي صاحب او دغه شانتې زمونږ یو ډېر دروند عزتمند د هغوی مشر ورور میا زین الحسن میجر صاحب او دغه شانتې د دې کلي زمونږ ډېر لوی مشران جعفر خان حاجي صاحب او د دې کلي ډېر لوی لوی استر خلک چې ورته وایي هغوی او پل مال دا په 1997 کې د دې بنیاد کې دا موږ شهید کو په 97 کې موږ د نوي جماعت بنیاد کې ښودو او تقریبا په 2000 کې دا جماعت چې دی نو دا زمونږ د دې عوامو په لاس چې پای کې غریب و عوامو څه چنده منده بهر نه راشوي خو دلته کې خلکو خپل کالی خرڅ کړی زنانه نتکۍ را لیږلي زنانه کالی را لیږلي زنانه هغوی مطلب دا دی چې څه شوي څاروي چې لینټر به د خپل حصې مطابق او چې لینټر به نو هغه به څاروی راولېږو او هغه به مونږ لینټر په ماسپښین باندې بیا هغه سهار مونږ رال کړی و هغه به خلکو ته یې ښودو بیا د لینټر په ورځ باندې چې لینټر به دا 2 لینټره شوي دي بهر او دنده جدا جدا دې خلکو به د کوره ټاټکي راغېستي وو دا بالټي په هغه وخت کې نه دا اوس شروع شوي دا کم ټاټکي چې اوس دا ګیلکاران او دوی استعمالوي د کور نه ټاټکي به بالټي به خلکو راوستو هغه لاسنونې او په هغې به یې دا دغه باجري به یې ډکوله ورته خلکو او وړو وړو ماشومانو او کشرانو لویو بوډاګانو ټولو هغوی به دا لینټرې د هغو په همت باندې شوي دي 2002 کې 2000 کې د دې تکمیل شو او تقریبا په دې کې مونږ مونځ دنده جماعت کې شروع کو بیا رفته به رفته په دې کې بهر دا جماعت د هغې صفایي مونږ وکړه بیا زمونږ دا مینار چې تاسو وینئ دې باندې په هغه وخت کې 25-30 लाख روپۍ په 2002 کې د دې آغاز شو د عمارت په 2002 کې او په 2005 چې کومه زلزله شوې وه په هغې کې د دې تکمیل شو هغه زلزله چې کېده نو د هغې هغه مصري چې و هغه لاندې ټایل لګول نو په 2005 کې دا تکمیل ته ورسېده او تقریبا په هغې وخت کې په دې 25 لکه روپۍ خرچه راغلې ده او دا یو کس زموږ سره اقبال لالا صاحب په جرمني کې اوسېږي دا د هغه په تعاون باندې شوې ده. ډېره مهرباني الله دې ولې د دې جزای خیر آخري څه به ویل غواړئ زه خو ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو نوجوانانو د دې ملک او د وطن تاریخ هغه راژوندی کول غواړئ د هغه مشرانو چې هغوی د دې ملک دپاره په هغې وخت کې کم ستونزې او کم تکلیفونه هغوی برداشت کړي دي خو د دې وطن تاریخ یې برقرار ساتلی دی تاسو هغه تاریخ را روان نسل ته د هغې تجدید کوئ او هغوی ته د دې نشاندهي کوئ چې تاسو مشران چې هغه دومره عظیم خلک تیر شوي دي تاسو د هغوی په نقش و قدم باندې روان یې نو زه دعا هم کوم ستاسو دپاره او ستاسو ډېر مشکور هم ما چې تاسو موږ له د خبرو مقرره کړه او زمونږ دا ټوټه پوټه عمل چې کوم موږ کړی دی او کوو د هغې تاسو د میډیا په ذریعه باندې د هغې تشهیر وکړو ډېره مهرباني شکریه آباد اوسئ د ټیم نه راکول یو جهان بیا یو ځل مننه
ګرانو کتونکو د مولوي صاحب خبرې اترې تاسو واورېدې. مینار مسجد کوز کلی مدین نه تاسو ته مخاطب وو. د دغه چې کوم پس تاریخي پس منظر دی تاسو ته موږ در وړاندې کوو. ګرانو کتونکو په حیثیت مسلمان موږ ټولو له پکار دی چې موږ خپل جوماتونه آباد کړو او الله دې وکړي چې په اعمالو باندې موږ دغه خپل جوماتونه آباد کړو. ګرانو کتونکو تر بل پروګرامه پورې زه ستاسو کوربه افتخار احمد سره د خپل ملګري زوره تل صاحب اجازه طلب د الله په امان.